السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د عمران خان صحت حواله سره یو ډیر غټ خبر راغلی دی. بل ملک ریاض د یو ټویټ نه پس یو بل ټویټ هم کړی دی. داغه چې کوم راولپنډي بهریا ټاون دفتر دی پاغه باندې د نیب چاپه هم لګیدلې ده. مکمل تفصيلات داغه حواله سره هم شریکوم. پرون 28 ورځ وا پاکستان په 28 مای و پرون پاکستان په 28 مای باندې اټمی طاقت جوړ شو. خو اټمی طاقت چې رچا په وجه باندې جوړ شو نو ټولو اشتهاراتو کې د کس ډاکټر عبدالقادر خان نوم نو پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو. بل نواز شریف د پارټای صدر دوباره جوړ شو. پارټای صدر جوړېدو نه پس نواز شریف یو تقریر هم کړی چې پاغه کې هم لګ ډیر خبره تاسو سره ډیسکس کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نړۍ د عمران خان په صحت باندې خبره کو. د عمران خان صحت حواله سره چې کوم غټ خبر راغله ده کوم ټیسټ چې د عمران خان شو کوم بلډ ټیسټ د عمران خان شو هغه حواله سره خبردار راغله ده چې د عمران خان بلډ ټیسټ عمران خان بلډ سامپل اغستلو نه پس بلډ شوکت خانم په پیمز هسپتال ته لیږل شوی دی. اور دا جیلر سے په هدایت باندې دا سامپل د عمران خان وینه د شوکت خانم هسپتال په پیمز ته لیږل شوی دی. دا جیلر سے په هدایت باندې چې بیا چې دا غي کله ریپورت راغوجي نو دا غي ریپورت هم عمران خان ته نه دی شو کړي. عمران خان ته نه دی ور کړي، نه د کپتان فیملی کې چاله ور کړي، نه د عمران خان وکیلانو کې چاله ور کړي، نه چې د عمران خان کم پرسنل ذاتی ډاکټر دی غله خولې دی. د عمران خان چې کم ذاتی ډاکټر دی هغه شوکت خانم سره تعلق لري. فیصل سلطان دا غنوم دی. هغه هم د عمران خان د بلډ سامپل چې کم رزلټ راغلی هغه ولنه د خولېجی. دا ټول هر څه د عمران خان چې کم شوی دی بلډ ټیسټ یا پیمز هسپتال ته لیږل دا اډیالا جیل د جیلر سے په هدایت باندې دا شوی دی. اوس ولې عمران خان ته بلډ سامپل ولې رزلټ نشو کیږي؟ یا هغه بلډ سامپل کې څه بیماری راوته دا یا څه وجه ده هغه عمران خان ته تر اوسه پورې نه دی شو شوی چې دا هغه په وجه باندې د عمران خان وکیلانو الریډي خپل باغ دور شروع کړی دی. بل خبردار راغلی دی چې نیب د ملک ریاض د پنډای چې کم بهریا ټاون دفتر دی پاغه باندې چاپه لګول شوی ده. د بهریا ټاون د عملی تلاشي شوی ده. سی سی ټي وي فوټیج هم راغلی او د ای حواله سره بیا ملک ریاض یو بل ټویټ کړی دی چې په هغه ټویټ کې ملک ریاض لیکلی دی چې ملک ریاض به هیڅ کله هم واده ماف گواه جوړ نشي د عمران خان خلاف او چې دای څومره ظلم په ما کول شي. ګوره ملک ریاض لیکلی په خپل ټویټ کې چې ملک ریاض واده ماف گواه نہیں بنے گا، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو، کچھ بھی ہو جائے ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا. چې سم کیږي د ظلم خلاف په خپل مدافعت کوم او د ظلم خلاف په نه جوکاوي. ملک ریاض دا هم ویل دي چې روزانه په بنیاد مال ډیر زیات نقصان راکړی کیږي. چې تاسو ته معلومه ده یو بزنسمن سړی دی دومره غټ بزنس لري هغه هر مطلب هر طرف نه نقصان ورکړی کېدی شي. جی خپل اټمی تماکو کریډټ اټمی چې کومه دماکې شوی په 28 مئی 1998 کې پاکستان اټمی طاقت جوړ شو. اټمی تماکې چې کوم څه ټایم کې دی هغه ټایم کې نواز شریف د ملک باچاو جی نواز شریف نو اوس څومره هم اشتهارات پتا سو کتلی اخبارونو کې یا په ټي وي باندې نو هغه کې پتا سو ډاکټر عبدالقادر خان نوم یا تصویر نه ویل دی. جی ځکه ډاکټر عبدالقادر خان دا یو سټیټمنټ هم مخکې راغلی چې کله اټمی دماکې کې دی نو هغه ټایم کې نواز شریف ته وی چې ته صرف دا بټن ووخه لکه مطلب خامخا یا د کیبورډ بټن به یا د مطلب د ماکوس بټن به واغلی وي چې ته دا بټن ووخه. نو نواز شریف هغه ټایم دومره یریدو چې هغه غد بټن هم نه واله. هغه وی لکه نواز شریف په زړه کې وای دا یاره وکړه چې سبا امریکا وای چې تاسو اټمی دماکې ولې کولی وای زه به ولایم چې زه خو نیم خبر ما خو بټن هم نه دی والی. ا بټن چې کوم وی هغه هم ډاکټر عبدالقادر خان وهلی وي او دا غي کریډټ چې کوم دی تر اوسه پورې د نواز شریف خاندان شهباز شریف وای چې د مونږ په دور کې دماکې شوی فلانې شوی ډنګړې شوی او دا غي اصل کریډټ دا غي اصل دغه چې کوم ډاکټر عبدالقادر خان جی. خو بیا هم دا خلک چې کوم دی ټول کریډټ ځان ته اخلي. جی بل نواز شریف یو ځل بیا د خپل پارټۍ صدر جوړ شوی دی. جی صدر جوړېدو نه پس تقریر هم کړی دی. نواز شریف په خپل تقریر کې یو ځل بیا غټ الزام لګولی دی په طاهر قادری باندې. نواز شریف ویلي دی چې زما حکومت په 2014 کې طاهر قادری په وجه باندې غورځېدلی شوی و. طاهر قادری ډي جي آی اس آی سره ملاقات کړی و هغې نه پس دی زما حکومت 2014 کې غورځولی و. جی چې دې خبرې مکمل تردید طاهر قادری کړی چې دا نواز شریف بالکل دروغ وي. نو دې ځای کې کوېسچن دا رسکېږي چې بروت په پنجاب کې قانون پاس و چې دروغ بسوک نه وي د ادارو خلاف او چې کم سړی دروغ وي دغه خلاف په اکشن اخیستل کېږي. نو آیا نواز شریف دروغ وي که رښتیا وي د دې هم تفتیش وکړل شي. په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.